سلامونه. زما نوم ثنا اعجاز دی او زه د پښتون ژغورنې غورځنګ د کور کمیټې غړی یم، مرکزي غړو کې شامله یم. نننی دا لایف چې کوم دی دا ځکه ما ضروري وګڼل چې ما د نظر نه په مختلفو واتس اپ ګروپونو کې یو نیوز داسې بار تیرېده، بار دغه کېده، په هغې کې دا و چې پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم دی دا د سیاسي ګوند جوړېدو طرف ته روان دی او په دې کې د ډېرو خلکو سره زما نوم اخیستل کېدو. دې کې د عوامي نیشنل ګوند د څه مشر لیډرز چې کوم دي چې هغې کې د خټک صاحب او د بشرا بیبي او د جمیلې بیبي نوم اخیستل کېده، هغې کې د ان جي او نه څه خلکو نومونه اخیستل کېده، هغې سره زما نوم اخیستل کېده چې زه هم هغه خلکو کې یم چې دا سوچ لري او دا غواړي چې پی ټي ایم یا پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم دی دا د پارټۍ کې بدله شي. یو زه وضاحت وکړم، زما د سیاسي تړون چې کوم دی بېشکه د عوامي نیشنل ګوند سره و چې کله ما پی ټي ایم جوین کوو. زه اوس هم د عوامي نیشنل ګوند ووټره یم. کله چې ما پښتون ژغورنې غورځنګ کې شامله شوم نو په اپریل 2019 کې هغه وخت کې ما خپله عهده چې لرله نو زه د هغه وخت کې د عوامي نیشنل ګوند د ان وای او نیشنل یوت ارګنایزیشن چې کوم د ځوانانو هغې کې ځیلي تنظیم و د ان پي د هغې صوبایي نایب صدر وم. خو چې کله ما ته شوکاز نوټس میلاو شوې او کله ما په هغې باندې عمل ونه کړی شو او د هغې جواب باقاعده ما ورکړه، چونکې د عوامي نیشنل ګوند په آئین کې دا دی چې غیر پارلماني تنظیم حصه جوړېدی شي نو د هغې په نسبت ما حصه جوړېدو شم، نو ځکه ما حصه اخیسته د پښتون ژغورنې غورځنګ او ما ته داسې لګي چې د پښتون خلاصون چې کوم دی بېشکه پارلماني لار ډېره اهمه ده خو غیر پارلماني مزاحمتي تحریک ډېر اهم شی دی. غیر پارلماني مزاحمتي تحریک پښتون ژغورنې غورځنګ دی. ما دا غوره وګڼل چې زه د دې حصه نشم، که ما څوک د ګوند نه وباسي هم خو چې زه د پښتون ژغورنې غورځنګ حصه پاتې شم، ځکه چې ما ته داسې لګي چې زه د پارلمان نه زیات ښه کار په غیر پارلماني تنظیم کې کولی شم. همدا وجه وه چې ما پښتون ژغورنې غورځنګ غوره کړه او باوجود د دې چې هغه کم شوکاز نوټسونه و دغه و هغې باوجود ما خپل د پښتون ژغورنې غورځنګ کې پاتې کېدل غوره وګڼل، به حیثیت یو سیاسي ورکر، به حیثیت یو ملت پال، به حیثیت یو قام پرسته، به حیثیت یو پښتنه. ما دا وګڼل چې زما دپاره زیات بهتر دا دی چې زه د پښتون ژغورنې غورځنګ حصه پاتې شم. اوس مسلسل یو شی چلیږي، مسلسل یو دغه چلیږي چې د عوامي نیشنل ګوند څه خلک ورکې څه د ان جي او خلک او څه نور خلکو سره زما نوم اخیستل کېږي چې زه په هغه خلکو کې یم چې زه دا غواړم چې زه پښتون ژغورنې غورځنګ دی د پارټۍ کې بدل شي. ګورې د پښتنو خپلې پارټۍ شته، د پښتنو دوه غټې قام پالې پارټۍ شته، یو د عوامي نیشنل ګوند، بل د پښتونخوا ملي عوامي پارټي. دا دوه غټې پارټۍ دي چې په پارلمان کې د پښتنو د حقوقو جنګ کوي. نو موږ ته د بلې پارټۍ ضرورت نشته. دا زما ذاتي سوچ دی چې پښتنو ته د بلې پارټۍ بیخي ضرورت نشته. دا یو سیاسي تحریک دی خو دا غیر پارلماني تحریک دی. دا د پښتنو د سیاسي حقوق جنګ کوي په دې ریاست کې دننه پرامنه طریقې سره، خو دا غیر پارلماني دی. او خدای دې وکړي چې خلکو کې دا عقل راشي چې کوم خلک داسې قسمه پراپیګنډې خوري چې دې نه هیڅ نه جوړېږي. پښتون ژغورنې غورځنګ ګورئ چې کله یو تحریک یو مزاحمتي تحریک او په هغې کې بېلابېلو ګوندونو نه خلک شامل وي
نو په هغې کې څنګه تاسو د هغې نه یو بله پارټي جوړولی شئ. بل تاسو دې کې وګورئ، زه دا ګڼم موږ سره بېشکه د پی ټی آی ملګري هم شته، موږ سره د جمعیت علما اسلام خلک هم شته، موږ سره د جماعت اسلامي خلک هم شته، موږ سره د هر ګوند د هر ایډیالوژي خلک، هغه خلک چې په پښتنو خفه کیږي هغه موږ سره په دې کې شته. بیا دوه غټ ملتپال ګوندونه چې دې وخت کې کم دي چې هغه پښتونخوا ملي عوامي پارټي او د عوامي ناشنل ګوند ان پی، د هغې خلک موږ سره شته. نو بیا به موږ ولې غواړو چې د دې د پښتون ژغورنې غورځنګ د لار دی د پښتنو دونه غټ ګوندونو کردار کم کړی شي، هغه دې سپک کړی شي او د بل ګوند لار دې اختیار کړی شي. کله هم موږ دا نه غواړو چې دا تحریک دې په پارټۍ باندې بدل شي. او په خصوصي توګه چې څوک زما نوم اخلي، نو زه به دا خبره یو ځل بیا تکرار کم چې زه به یو قسم لفظ به وکم چې زه ثنا اعجاز به کله هم د پښتون ژغورنې غورځنګ کې دا ونه غواړم چې دا د یو سیاسي ګوند شي، د ګوند شکل اختیار کی. او په کومه ورځ دا زما الفاظ د خلک یادو ساتي، راس کم خلک چې دا پروپاګاندا چې اخبار خیبر دی که څه دی که دا باقاعده رشاد دی یو دا خبر چاپ کړي، نو زه یم چې د دې اخبار نه به هم زه تپوس کوم چې په کم سوچ دی زما نوم په هغه خبر کې اچولی دی چې زه هم هغه خلکو کې شامل یم. ځکه چې زه به حیثیت یو ملتپاله یو قام پرسته زه دا ګڼم چې زمونږ خلاصون، زمونږ د پښتنو خلاصون په دې کې دی چې د پارلماني دغه سره د زمونږ دا مزاحمتي تحریک په خپل کار کې روان وي. نو زه دلته دا خبره یو ځل کول غواړم، اوس یې په پښتو کې کوم، یو ځل به یې په اردو کې هم کوم، ځکه چې ما ته ډېر ملګرو هغه چې پښتو نه پوهېږي هغوی ما اخبار هغه تراشه یا هغه خبر چې هغه رشا دی که دروغ دی هغه بار رالیږي چې په کومه ورځ الله دې نه کړي او داسې کیدی نه شي چې پښتون ژغورنې غورځنګ د سیاسي ګوند کې بدلیږي. خو که په کومه ورځ شو نو ثنا اعجاز به حصه نه وي. ثنا اعجاز به کله هم د دغه حصه نشي چې هغې کې د پښتنو د ژوند د هغې د حق خبره نه وي. هغه به کله هم د داسې څیز د ذاتي مفاد دپاره داسې څیز کې حصه وانخلي چې کوم کې د پښتنو د ژوند د هغې د حق د هغې د دغه خبره وي. ځکه چې یو ځل تکرار کوم چې د پښتنو خپل دوه غټ ګوندونه شته، ملتپال ګوندونه شته، نور ګوندونه دي چې په هغې کې پښتانه دي. نو موږ ته ضرورت نشته چې پښتون ژغورنې غورځنګ دی د سیاسي ژوند سیاسي دغه حصه شي، د پارلمان د حصه شي، د پارلماني تحریک د دې نه جوړ شي، دا غیر پارلماني دی. نو یو ځل به اوس په اردو کې تکرار کم چې کوم ملګرو د پښتنو نه دی کتلی هغه به سر کې دا ویډیو بیا د سر نه وګوري. خو ایک پروپیگنڈا مسلسل کیا جا رہا ہے بہت سارے واٹس ایپ گروپس میں، اور مجھے بہت سارے لوگ اس نیوز کلپ ہے یا نیوز کٹنگ ہے اس کے وہ بھیج رہے ہیں کہ جس میں لکھا ہے کہ پشتون تحفظ موومنٹ جو ہے وہ ایک پارلمانی یعنی ایک سیاسی پارٹی بننے جا رہی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایک سب سے اہم بات اس میں بہت سارے لوگوں کا نام لیا جا رہا ہے جس میں عوامی نیشنل پارٹی کے کچھ لیڈرز جن کی بنیادی رکنیت ختم کر دی گئی ہے، جس میں افراسیاب خٹک صاحب ہیں، جن میں بشرا گوہر صاحبہ ہیں، جن میں جمیلہ بی بی ہیں. خٹک صاحب نے بہت سارے پروگراموں میں وضاحت بھی کر دی ہے کہ وہ اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے، وہ سپورٹ کریں گے لیکن وہ حصہ نہیں بنیں گے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جوانوں کی تنظیم ہے اور یہ اپنے کام کر سکتی ہے. یہاں پہ جو اہمیت کی جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ اور اس میں کچھ این جی او کے لوگ، اور ساتھ میں میرا نام بھی لیا جا رہا ہے کہ میں بھی اس کا حصہ ہوں، کہ میں چاہتی ہوں کہ یہ جو پشتون تحفظ موومنٹ ہے یہ ایک پولیٹیکل پارٹی بن جائے. میں ایسا ہرگز نہیں چاہوں گی کیونکہ میں پشتون تحفظ موومنٹ میں آنے سے پہلے عوامی نیشنل پارٹی کی جو ذیلی تنظیم ہے نوجوانوں کی، اس کی صوبائی نائب صدر تھی صوبے کی، خیبر پختونخوا کی. اگر میں اپنی پوزیشن چھوڑ سکتی، مجھے اپریل میں ہٹایا گیا اپنی پوزیشن سے، اگر مجھے ایک شوق ہوتا پارلمانی تحریک کا تو میں اپنا پوزیشن رکھتی تھی پارٹی میں اسی پہ رہتی، مجھے کوئی ضرورت نہیں پڑتی.
لیکن مجھے یہ میری سمجھ کے مطابق، میری سیاسی سوجھ بوجھ کے مطابق مجھے ایسا لگتا ہے کہ پشتونوں کی بقا جو ہے وہ پارلیمانی تحریکوں کے ساتھ ساتھ، پارلیمانی اور نیشنلسٹ پارٹیوں کے ساتھ ساتھ ایک نیشنلسٹ مزاحمتی تحریک ہے. اور وہ نیشنلسٹ مزاحمتی تحریک جو ہے وہ پشتون تحفظ موومنٹ کے شکل میں ہمیں ملی ہے. اگر ہم اس کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے، اگر ہم اس کو پارلیمانی پارٹی میں کنورٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اگر ہم یہ چاہیں گے کہ یہ ایک پارٹی بن جائے، تو کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکے گا. کم از کم میں نہیں ایسا کبھی بھی چاہوں گی. اگر اس قسم کے پروپیگنڈا جو اتنے زیادہ پھیل جاتے ہیں کہ مسلسل پھر ہم سے سوال جواب ہوتے ہیں، ہم سے لوگ پوچھتے ہیں، ہم سے صحافی پوچھتے ہیں، تو یہ ایک جواب دینے کے لیے میں آج لائیو آئی ہوں. اور میں سمجھتی ہوں کہ جس دن خدا نہ کرے کہ پشتون تحفظ موومنٹ پولیٹیکل پارٹی بنے، اور ایسا ہوگا بھی نہیں، اور ایسا کوئی ہونے بھی نہیں جا رہا، لیکن اگر ایسا کچھ ہوا کبھی بھی تو ثنا اعجاز اس کا حصہ نہیں ہوگی. کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ پشتون تحفظ موومنٹ پشتونوں کی بقا کی جنگ ہے. پشتون تحفظ موومنٹ ایک پرامن تحریک ہے جس کے راستے ہم اپنے آئینی دستور کے نیچے اپنے آئینی حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں اس ریاست میں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت جتنے پشتون ہیں، اور اسپیسیفکلی میں بات کرنا چاہوں گی کہ جتنے جو نیشنلسٹ پارٹیز ہیں پشتونوں کی، جس میں عوامی نیشنل پارٹی ہے، جس میں پشتونخوا ملی عوامی پارٹی ہے، وہ پارلیمان کے اندر اپنی لوگوں کے بات کر رہے ہیں. ہم جو بات کر رہے ہیں، ہم مزاحمتی تحریک ہیں، ہم غیر پارلیمان تحریک ہیں، ہم باہر بات کر رہے ہیں اس چیز کا. اور میرا خیال ہے ہمارا کام ہے پریشر بنا کے رکھنا، احتجاج کرنا، اپنے آئینی حقوق کے لیے نیشنل اور انٹرنیشنل لیول تک جانا. اور وہ ہم نے کیا بھی ہے اور وہ ہم جا بھی رہے ہیں. تو میرا خیال ہے ہمیں ضرورت نہیں ہے. اگر اس قسم کے پروپیگنڈا ہوتے ہیں تو بہت معذرت کے ساتھ، لیکن ہمارے بہت سمجھ بوجھ والے دوست بھی، بہت سمجھ بوجھ والے صحافی بھی، وہ بھی اس چیز کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. اگر یہ نیوز جو اخبار خیبر نے چھاپی، اگر یہ سچی میں چھپی ہے اور یہ صرف واٹس ایپ کا فیک نیوز نہیں بھی ہے، تو بھی بہت بری بات ہے. اگر ہے تو بھی ہے. تو اس سلسلے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس طرح کی نیوز کو پھیلائیں اور پھر لوگوں کو اس میں اس کے نام شامل کریں. دیکھیں، میں ایک 9 سال سے اپنی جو سیاسی وہ رکھتی ہوں، سمجھ بوجھ رکھتی ہوں، اور جتنا ایک بحیثیت سیاسی ورکر اپنا ایک نظریہ رکھتی ہوں، میرے سوچ کے مطابق اس وقت پشتونوں کو اتحاد اور اتفاق کی بہت ضرورت ہے. اور وہ تب بھی آ سکتا ہے اگر ہم اس چیز پہ ثابت قدم رہیں کہ ہم پروپیگنڈا کا حصہ نہ بنیں. ہم پروپیگنڈا کے ذریعے اس تحریک کو ڈیمین کرنے کے لیے لوگوں کے جو کردار ہے اس کو ملائن کرنے کی کوشش نہ کریں. اس کے لیے جو کام جو لوگ اس وقت ہمارے جو اس وقت ایجنسیاں ہیں، جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، جو ان کی پروپیگنڈا ٹیمز ہیں، وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں ہمارے خلاف، بہت اچھا پروپیگنڈا کریں. تو عام لوگ، صحافی اور ہمارے اپنے دوست اس کا حصہ نہ بنیں. میں صرف یہی بات دہرانا چاہ رہی تھی. اور بس واپس په پښتو کې یو خواست کوم د ټولو پښتنو نه ختمولو نه مخکې چې ګورې جي زمونږ د ژوند او زمونږ د بقا لار چې کوم ده هغه دا تحریک دی. د دې حوالې سره پراپیګنډي خورولو کوشش په خپل هم مکوئ. د دې د حوالې سره پراپیګنډا تاسو د ریاست د استخباراتي ادارو په پراپیګنډو کې مرازئ. ډیره په عجز در سره، ډیر په انکسارۍ درنه خواست کوم د یو خور په دغه باندې چې د خدای د پاره نور د دې پراپیګنډو حصہ ما جوړیږي. او زما که زه به اخر کې یو ځل بیا ویم چې زما د ژوند اخرنۍ وخته پورې به کله هم داسې فیصله ونه شي چې په هغې کې د پښتنو د حقوق باندې زه خپه کېدم یا د خپل ذاتي مفاد دپاره زه داسې څه سوچ ولرم. نو پښتنو خپل کام پرست ګوندونه شته، خدای دې لري، خدای دې ولا نور طاقت ورکړي، نور زور دې ولا ورکړي، خدای دې نور په مخ کې بوزي. او د پښتون ژغورنې غورځنګ دې هغه پورې خدای لري چې څو پورې د یو پښتون د دنیا کې هر ګوټ کې، دنیا هر دغه کې چې ژوند کوي، د هغې د حقوق
هغې ته نه میلاو شوې هغه پورې به زموږ جنګ هغه پورې زموږ د پښتون ژغورنې غورځنګ د تحریک به روان وي. خدای م لره ښاد او باد اوسئ. د دې شپې د دې ناوخته وختونو په وخت کې که تاسو زما دغه ګورئ خامخا یې شریک کړئ د خپلو ملګرو سره خامخا هغه خلکو سره خامخا شریک کړئ چې څوک دا سوچ لري چې پښتون ژغورنې غورځنګ به سیاسي ګوند شکل اختیاروي او هغه خلک چې دا سوچ لري چې ثناءجاز به د هغې حصه جوړیږي. خدای م لره ښاد او باد اوسئ چېرته هم چې اوسئ. خدای م د پښتنو په باندې مین ساته. خدای م ملت پال او کام پاله ساته. د خدای په امان.